موږ خو چې د هغې نه را روان شو موږ خو دا نه ویلې چې موږ به داسې ودرېږو بس هر چا ویل په درېیمه ورځ به کې وځو که نه خو افغانستان طرف ته نو نن هم تقریبا 5مه ورځ ده چې دلته ولاړ یو که شپږمه ده دلته ولاړ یو بل د ډریور کلینډر کور اوس دا میچنی او دا غرونه دي ځکه چې کور یې نشته که نه په حساب کې دا کور دی دا گاډی هر څه خو دوی کور دا غرونه دي دلته پراته هېڅ سهولیت ورته نشته او ډېره سختي او ډېر تکلیف دی موږ ته چې رښتیا بس که جنګ شي کار څنګه چلي نو زموږ خو دا رزق دی دی کې تجارت او کاروبار هم همدا دی موږ باندې ته پراته یو موږ د دې نه خوځېدی نه شو که موږ باندې جنګ شي هر قسم سخته تکلیف راشي نو موږ دا ځکه چې دې کې کښتونو ګاډي دي داسې خلک شته چې د بچو د خولې رزق یې راغستی ځان له یو کاروبار یو رزق یو دغه یې پرې برابر کړی دی نو هغه بارډر بند شي هغې کې جنګ شي نو دلته دا تاسو به یو دغه کتلي د شارنا او خرلچیو بارډر کې یو څو ګاډي ولګېده هغې کې به ډېر کښتي وو ډېر به غریبانان ډریوران کلینډران پکې لګېدلي هغې کې به داسې خلکو چې د غونډ کور ایله او اسره به همدا وه هغه غریب په دې کې لاړه بسم الله الرحمن الرحیم زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ عمران مې نوم دی دلته وروره موږ ته ډېر غټ مشکل دی د هر شي د اوبو مشکل دی اوبه موږ لاندې میچنۍ پاټک نه راوړو د یو شي سهولت نشته دی چې کومې پیسې را سره وي او وخوړئ خپلو د جب خرچو دی خپل دغه ته نور اریان چې موږ به کوو څه شپږمه اومه ورځ د لار بنده دلته ولاړ یو نم څوک د پوښتنې شته نه رانه څوک پوښتنه کوي دا د ته د چینه ولاړې نو زما د حکومتونو نه دا خواهش دی که نور که خپل منځ کې دوی هر څه دغه سري که نه هغه دې خدای ختم کړي دا نه وي چې دوی د خپل دغه کوي یا دې خدای ختم کړي خو چې د ترانسپورټ او د دغه له یو مخه ورکړی وی دا ګاډي تلې راغلی وی نو بیا به ښه منګه د پېښور نه سیمټ را لوډ کړي دي سیمټ دي او کابل ته وړو د خیره کابل ته روان یو سیمټ هم را لوډ کړي موږ خو چې د هغې نه را روان شو موږ خو دا نه ویلې چې موږ به داسې ودرېږو بس هر چا ویل په درېیمه ورځ به کې وځو که نه خو افغانستان طرف ته نو نن هم تقریبا 5مه ورځ ده چې دلته ولاړ یو که شپږمه ده دلته ولاړ یو نو د دې دغه زه حکومت ته دغه کوم چې د دې بارډرو کې د ترانسپورټ ته د لږ اسانتیا جوړه کړي ځکه چې پاکستان او افغانستان داسې یو مملکتونه او داسې یو دغه دي چې دا روان په دې ترانسپورټ دي او مشکل هم پکې زیات ترانسپورټ ته دی دا سهولت دوی ترانسپورټ ته نه جوړ کړه نه یې داسې نور د ترانسپورټ لپاره دغه وکړه چې یو سهولت پکې پیدا شي ډریور کلینډر ته یو خوشحاله لاړ او راشي لکه خوشحالي پکې نشته چې اخوا لاړ شو اخوا هم تکلیفونه دې خوا هم تکلیفونه نو باید چې موږ ته یو اسانتیا جوړه شي او موږ ته دا بارډر خلاص کړي او موږ ته یو اسانتیا دغه کړي خفه عوام دي که اخوا دې هم خفه دي دې خوا دې هم خفه دي دې کې چې داسې بیماران شته دی چې راغلي دي بارډر ته رارسېدلي بارډر باندې د دې نه یې مړه وړي داسې خلک شته دلته افغانان پراته دي دلته زموږ پاکستان خلکو سره خپلولۍ دي دوستانې هم دي هلته مړي ژوندي وشي د ورتګ څوک نشته د بارډرو کې د ډېر اسانتي د دواړو طرف ته خلکو ته میلاو شي نو سهولت خو نشته دی ځکه چې دا اوس موږ دیګي سامان او دا شي نه ځان ته راوړو دلته دیګی وکړو نو ته داسې سوچ وکړه چې دیز نه لنډې کړو دلته یو ګاډي نشته پیادل به کله کله پکې پیادل هم لاړ شو داسې راشي نه غابله شوه موږ دلته یو ډریور بیمار شو یو شي دغه نه و بیا د لنډې کوتل ته یو کس ته رینګ وکړو ګاډی راغی هغې کې هم بوته موږ ته ډېر زیات مشکل دی په دې لارو کې بل د ډریور کلینډر کور اوس دا میچنی او دا غرونه دي ځکه چې کور یې نشته که نه په حساب کې دا کور دی دا ګاډی هر څه خو دوی کور دا غرونه دي دلته پراته هېڅ سهولیت ورته نشته او ډېره سختي او ډېر تکلیف دی موږ ته چې رښتیا خبرې بس که جنګ شي کار څنګه چلي نو زموږ خو دا رزق دی دی کې تجارت او کاروبار هم همدا دی موږ باندې ته پراته یو موږ د دې نه خوځېدی نه شو که موږ باندې جنګ شي هر قسم سخته تکلیف راشي نو موږ دا ځکه چې دې کې کښتونو ګاډي دي داسې خلک شته چې د بچو د خولې رزق یې راغستی ځان له یو کاروبار یو رزق یو دغه یې پرې برابر کړی دی نو هغه بارډر بند شي هغې کې جنګ شي نو دلته دا تاسو به یو دغه کتلي د شارنا او خرلچیو بارډر کې یو څو ګاډي ولګېده هغې کې به ډېر کښتي وو ډېر به غریبانان ډریوران کلینډران پکې لګېدلي هغې کې به داسې خلکو چې د غونډ کور ایله او اسره به همدا وه هغه غریب په دې کې لاړه نو دوی حکومت ته داسې دغه وکړي چې که هر څومره سختي او دغه یې که نه باید چې په دغه ټیم کې دا ترانسپورټ ګاډي د دې ځینې جدا کړي بل ډریور او کلینډر او دې ګاډو والا ته لږ سهولت جوړ کړي